بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ دا درس هم د عقیدې د اهمیت په باره کې دی. ما تاسو ته ویلو چې دلته به مونږ هغه خبره کوو چې هغه انتهایي اهم او د کامیابی او د ناکامۍ دار و مدار په هغې باندې په اسان الفاظو کې د عقیدې په باره کې د اهمیت مونږ یو دوه درې خبرې کړې. بله خبره دا ده د عقیدې په باره کې د اهمیت چې دا څومره اهم شی دی. نو یو عالم دی هغه یو مثال ویلی دی چې د غرونو یو سړی راشي خاریې ته او هلته یو سکول دی او هلکان ولاړ دي یو قطار کې. نو دې هلکانو ته څه تحفې میلاویږي، مټایان ورته میلاویږي. نو د غرونو دا کس چې راشي نو دا هم په قطار کې شاته وردېږي چې لکه دې طالب علمانو ته مټایان میلاویږي، ما ته به هم میلاو شي. نو هر سړی ورځي او هغه تحفه اخلي. دا سړی په قطار کې ولاړ دی. نو دا چې راورسېدو د خپل نمبر ته، نو هغه کم کس چې دا تحفه ورکوي هغه ورته وویلې ستا شناختي کارت. نو ویل زما څخه شناختي کارت نشته. نو ویل بیا تا ته دا نه میلاوي. دغه مثال د عقیدې دی. دې غرونو دې سړي ته دا پته ولګېده چې دې طالب علمانو ته سټوډنټانو ته چې دا تحفه میلاویږي نو دا دې دلته یو کال سبق ویلی دی، یو کال یې خواري کړې ده، ځکه ورته دا میلاویږي. د هغوی څه هغه کاڼ او بطاقه ورسره ده. دغه شان په آخرت کې د آخرت شناختي کارت بطاقه هغه به جنت دی. نو هغه دا ایمان او عقیده ده، په دې باندې به سړی د جنت میلاویږي. دا کار تا نه وکړی تا ته هغه جنت نشي میلاوي. دا د عقیدې اهمیت. دویم مثال دا دی وایي یو سړی راشي د غرونو نه داسې خاریې ته، نو هلته چې وګوري نو دننه کارخانه ده او خلک پکې کار کوي. دا سړی هم ورشي او کار شروع کړي په هغې کې، یو میاشت په هغې کې محنتونه وکړي. بیا چې کله 30 تاریخ شي نو دا خلک راشي خپله تنخواه اخلي. دا سړی هم پکې راشي خپله تنخواه اخلي. نو دنه هغه سړی تپوس وکړي چې تا دې نورو خلکو ته خو مونږ ویلو چې کار کوئ، دا د چا ویلو؟ دا نور خلک چې کار کوي او تنخواه ورته میلاویږي نو دا دیو ځان رجسټر کړی دی، ځان یې داخل کړی دی. نو دغه شان مثال د عقیدې دی. که یو سړی عمل کوي منځونه کوي اودسونه کوي لیکن ځان یې داخل کړی نه دی، نو د قیامت په ورځ به دا داسې محروم وي لکه به 30 تاریخ باندې چې دا سړی کار یې کړی دی او دا محروم شو. د ځان داخل نه کو، د داخله وانخېسته، د ځان رجسټر نه کو، د کارخانې له مشر څخه خبر ومنله. دا ګورې عقیده ده. عقیده اهم شی دی. امام ترمذي په دویم جلد په کتاب الایمان په آخره کې یو حدیث نقل کړی، موږ مخکې ویلی دی چې الله تعالی به د مخلوقاتو مخې ته یو سړی راوباسي د قیامت په ورځ، او د هغه مخې ته به 99 یو کم سل کتابونه او رجسټر یې کلاو کړي، او یو رجسټر به دومره وي څومره چې د انسان نظر لګي. دا رجسټر یې 99 رجسټر یې دا به د سړي د ګناهونو نه ډکي، او یو رجسټر به څومره چې د انسان نظر لګي. الله تعالی به ورته ووایي چې دا ګناهونه دې کړلي که نه؟ د انسان به ووایي چې او کړلي. ښه نو زما ملایکو خو څه دروغ نه دي ویل په تا باندې. سړی به وایي چې نه الله پاکه بس ګناهونه دي او کړ مې دا دنیا جوړه کړه.
د ګناه دریاب لا وکړم لوی خدایه زه عبدالرحمن به د محشر په میدان څه کړم. نو الله تعالی به ورته ووایي که نه ستا زمونږ سره یو عمل شته خیر دی خفه کېږه مه څه عمل دی؟ الله تعالی به د دې کتابونو د رجسټرو د منځ نه یو چیټۍ یو پاڼه یو بطاقه ما چیر شناختي کارت به ترې راوباسي په هغې کې به کلمه د توحید لیکلي یعنې عقیده به پکې لیکلي عقیده صحیح عقیده د توحید او الله به دې بنده ته ووایي چې ته لاړ شه میزان ته مونږ ستا دا چیټۍ دا معمولي چیټۍ د دې 99 رجسټر وساتلو دا بنده به وخاندي چې الله پاکه نو دا چیټۍ او چېرته 99 کتابونه د ګناهونو الله به ورته ووایي چې ته حاضر شه په یو دغه کې به د ده د عقیده کېږي د ده دا پاڼه په کومه کې د ده عقیده لیکلی شوی د صحیح دا به کېږي او په یو کې به 99 کتابونه کېږي نو وایي دا 99 کتابونه به کفر ته لاړ شي حدیث کې راځي او د عقیدې دا معمولي چټۍ دا به ښکته لاړ شي او الله به ووایي چې زما د نوم سره څه شی نه درنېږي دا د عقیدې اهمیت دی عقیده اول شی دی دار و مدار د کامیابی او د ناکامۍ په عقیده باندې دی نو دا خبرې یاد ساتل پکار دی آخري خبره دا ده یو ملګري وویله چې علامه اقبال ویلي دي کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نار ہے علامہ اقبال خود عمل خبر کرلو ته چې عقیده نو د هغې صحیح جواب دا دی چې دا شعر علامه اقبال په کوم ځای کې ویلی دی په کوم نظم کې په هغه نظم کې 80 اشعار دي دا شعر چې دی دا په 68 نمبر باندې دی د دې نه مخکې په 43 نمبر باندې چې کومه حدیث دی کومه شعر دی په هغې کې حقه خبره کړله د عقیدې یقی محکم عمل پہ ہم محبت پاتے ہے عالم جہادی زندگانی میں ہے یہی مردو کی شمشیر ہے او د یو شاعر خبره چې ته رالی د مخکې سره ریلیټډ رالی او د عقیدې اهمیت ته هم اشاره کړله اللهم اعصنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي